السلام علیکم دوستانو. نن منګه خپل کلی نه بره په ټانګوانو کې ولاړ یو او دا وخت منګه بره دی جې ته خیزو. نو دلته وړوکی شانې ځنګل دی او قدرت ښکلاګانې دي. دا به موږ تاسو ته ښایو او راځئ موږ سره اوسئ. دې اواز سم نه راځي. دا مخامخ چې دی نو شنګله ګرلز اکیډمي دا کوم چې ملاله جوړه کړې ده. نو راځئ دې ځای نه موږ خپل سفر آغاز کوو. بره جې ته به خیزو نو موږ سره اوسو. دوستانو ډېر ښه یخ ځای ته پکې راغلو او ډېره ښکلې هوا چلیږي دې ځای کې. موسم ډېر برابر دی لکه خالص د فریج هوا چې سارینه. دوستانو دا ځای وګورئ، دې ځای نه ځنګلې شروع شوې او موسم نور هم مزیدار شو. لاره نور هم ښایسته شوه. ګڼې د نښتر ونې ولاړې دي او د هغې ښایسته خوشبو چې ده هغه په ماحول کې خوره ده او د دې ونو او د شنو بوټو په منځ کې چې دی نو دا ښایسته لار چې ده دا پاس په دې ځنګل کې تېره شوې ده. دې خوا ته ګورئ لار نور هم ښایسته شوې ده. ځنګل چې دی نور ګڼ شوی هم دی. ونې هم غټې غټې دي دې ځای کې. دا وګورئ ډېره ښایسته نظاره پیش کوي د قدرت د ښکلاګانو. السلام علیکم بھائی. خیر دی خیر دی. ژوند څنګه روان دی؟ السلام علیکم کاکا جانه څه حال دی؟ خیر دی. بس دې خوښ. ژوند څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښایسته. ښه دی. دوستانو دا وخت موږ چې کوم ځای ته تلو هغلته را رسېدلي یو. دا وګورئ دې کوټه منې موږ ناست یو د ونې لاندې. ډېر ښایسته ماحول دی، ډېر ښکلی ځای دی او د خاورې کوټه ده کوم چې زما ډېر خوښ د دې خاورې خوشبو چې ده نو هغه ډېره مزیداره ډېره مزه کوي. او راځئ دا ډېر چاپېره ماحول تاسو ته ښایم د دې ځای نه نو دا ورسره ووینئ. مخامخ دا غرونه چې دي نو دا ځان له ډېر خوند کوي. او دا لاندې چې دی نو دا د برکاڼه کلی دې ځای نه ښکاري. دا هم ډېر ښایسته نظاره ده. راځئ دا چې دی نو دا د برکاڼه بازار ښکاري او دا روډ دې ځای نه ښکاري. نه ښه دا د برکاڼه کلی دې ځای نه ښکاري او ډېر ښایسته ځای دی. دا وینئ لاندې د خوړ د نظارې پورې تپې ته ښکارېږي. ډېر مزه کوي دا ځای نه. دوستانو د شاپور کلي نظارې وګورئ. دا ځانه ډېرې خوندناکې دي، ډېرې مزیدارې دي. دا ځنګل یې ډېره مزه کوي. دوستانو دا موږ سره نن جای وه د برکاڼه ټانګوانو سره جوخته جای او ځنګلو پکې موږ تاسو ته ځنګل وموښودو. دلته بابا سره زموږ ملاقات وشو، نور ملګرو سره وشو او اخره کې پکې موږ ته خوږې خوږې نینې میلاو شوې. نو کتونکو ته عرض دی چې زما د پروګرام مخې ته نورو ملګرو سره شریک کړئ او د ټولو کتونکو ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.